نننې سبق رمبنې سپارہ دا سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ 129 نمبر آیتنا سبق شروع کیږي. رمبنې سپارہ سورہ بقرہ 129 نمبر آیتنا سبق شروع کیږي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ديزاين سبق شروع کیږي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله جل جلاله پدی آیاتونو مبارکاو کی اللہ تعالی فرمائی ومن يرغب عن ملت ابراہیم د دین مخکی د ملت ابراهیمی د هغه فضیلت هغه بیان شو د ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی د اسماعیل علیه السلام تعمیر د بیت الله شریف د هغه بیان شو د ابراهیم علیه السلام د دعاګانو چې ابراهیم علیه السلام الله نه کوم دعاګانې وغوښتي او بیا خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پاره چې الله زما په دی اولاد کی پدای کی په دی عربو کی هغه عظیم الشان پیغمبر راولېږي چې د الله آیاتونه دی تلولي او تعلیم د کتاب ورکې د حکمت خبري رموز حکمتونه ورته خي او پاکي دی لره د عقاید او اصلاح کوي او خدای پاک ته زبردست حکمت والا خدای نو اوس الله تعالی فرمای چې څوک د مخ په واړی د ملت د ابراهیم علیه السلام نبی علیہ السلام مبارک په ملت ابراهیمی باندې دی ملت چکم هغه کلیات د شریعت دي چې هغه توحید د الله تعالی دی په دې ټول انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام متفق دي کلیات چې کوم دي شریعت نو هغه ټول چې دغه هغه متفق دي نبی علیہ السلام مبارک په ملت ابراهیمی باندې دی ابراهیم علیہ السلام په ملت باندې البته زموږ شریعت هغه چې دنو چې کوم فروعي مسائل دي هغه کی بازي دغه جدا دي او ملت ابراهیمی دې زمونږه نو الله تعالی فرمایي چې د دومره خپل ملت نه ملت ابراهیمی نه بسوک مخړی داسې خپل دین بسوک نه قبلای چې د اسلام په شان خپل دین وي او یو عقل منو خيار سړی نو څنګه به نه قبلای هغه سړی چې هغه قمکل او بي وقوفي خپل ځان بي وقوفه کی هغه سړی به نه قبلای نو باقی چې کوم عقل منو خيار سړی وي استعداد والا سړی نو هغه خو به د خپل دین خامخا قبلای دین اسلام په شان خپل دین دا چرته دی ها البته چې کوم زدی عنادی بغضی سړی وي کینګر سړی زد بوز عناد لري هغه به چې کوم قمکل او بیوقوفه هغه به چې نو مخړی د داس خپل دین نه او خامخا غوړه کړو موږ ابراهيم عليه السلام په دنیا کې د مخورز او ډېر لوی مخور سړیو په آخرت کې بم د نیکانو بندګان د الله تعالی نبی دنیا کې الله تعالی هغه خلت واتخذ الله ابراهيم خليلا چې الله تعالی خلیل لوی مقام مرتبه آخرت کې هم چې دنو لوی مقام مرتبه الله ابراهيم عليه السلام ته ورکړی دا کله چې ویل دتا رب ددو ابراهيم عليه السلام ته الله وی ځان تابعدار کا زما د حکمونو
وی الله ز تابعدار ام د رب العالمین د ټول احکامات الله په سر سترګو ما منلي دي ورته تیار یم. الله تعالی رد کوي په يهودو ناسواراو باندې چې د دې خبره وصیت کړو ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته هم او یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته د دې ملت ابراهیمی دې دین چې دا دین فطری دین دی خپل دین دی د دې وصیت خو ابراهیم علیہ السلام د مرګ په ټیم خپل زامنو ته کړو یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته د دې وصیت کړو او يهوديانو چې الله تاسو لپاره د دین اسلام د خپل دین غوړه کړی دی ممړېږي تاسو مگر فدی فطری دین باندې چې دین حق دی دین حنیف دی په دې باندې چې تاسو مړ شئ تاسو مسلمانان یو الله منون کیي یو الله عبادت گزاري يهوديان تاسو خو الله سره شرک کوي او نه سوراو تاسو خود خدای سره شرک کوي الله وايي يهوديان راوي چې یعقوب عليه السلام خپل مرګ په ټیم کې خپل زامنو ته د يهوديت دغه کړو چې په يهوديت باندې ټینګ پاتې شي يهوديت باندې مړ شي. الله تعالی فرمایي چې دومره کمقل او بیوقوف یې ځان نه دومره دروغ وایي آیا تاسو هغه وخت موجود وای چې د یعقوب علیه السلام د مرګ ټیم راغی خپل زامن را جمع کړو یو بنده چې مړیږي نو زامنو د دنیا ور سره غمي چې د کار روزګار نشته یا دې بے روزګار دی یا دې بس کوي د الله پیغمبران چې مړیږي هغه سره د خپل اولاد د هغه د دین غم وي چې اسنه چې د ګمراه شي دغه هغه ته پته چې خدای دنیا کې کوم مقدر دی لیکل هغه به خدای ورکي دنیا نصیب حساب چې خدای ولا کوم مقرره کړی کوم رزق کوم بدانی هغه به خدای ورکي خو د خدای ذمہ داری ده باقی پیغمبر سره دا غم وی زما دا بچی دا گمراه نشي د عقاید خراب نشي د دین ایمان خراب نشي نو الله وای او يهوديان تاسو هغه وخوي چې کله یعقوب علی السلام د مرګ ټیم راغی زامن راجمع کړو زامن ته بچي زه خمړېګم خو زما د مرګ نه وروسته به چا عبادت کوي چاته به خدای وای چاته به سجدي لګوي هم د یعقوب علیہ السلام زامنو هغه ورته بابا جانا غمونه کې مونږ به د هغه یو الله عبادت کو چې ټول مرتا ستا پلارانو ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام د چا کوم خدای عبادت کړل مونږ به د هغه یو خدای عبادت کوو بل خو بابا جانا زمونږ دغه فکرونه کې اسماعیل علیہ السلام دا خو د دې ترو خدام په آباو کې راځي مشرتری دی انو مونږ به د عبادت کوو د دې چې کوم خدای عبادت کړي هغه یو خدای دی هغه سره خو بل څوک شریک نشته ایو الله دی هغه سره بل څوک شریک نشته ته کوم خدای چې تا عبادت کړي ستا پلارانو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام چې د کوم خدای عبادت کړي مونږ به دا یو خدای عبادت کوو او هغه خو لا شریک خدای دی هغه سره خو څوک شریک نشته الله تعالی فرمایي دا یو ډله وا چې دا تیر شو يهودو نصارا او په خپل ابا او اجداد باندې دا غوږ زمون پلاران نکونه نیکان تیر شوی دي هغه به من خلاص کی کوم سکو کنه کو کوم غار سکو موږ ته سنشت الله تعالی ورته دا خاطر جمع کوي هغه چې سکړو هغه غیر تاسو بزان لګ مهنت کوي ځان بکړوي د الله عبادت او بندگی وکوي دا غي په دغه تاسو نه خلاصيږي هغه اعمال د غي سره دي تاسو به ځان له الله عبادت کوئ بندگی به کوئ تاسو دا غي په عمل نه خلاصيږي دی وای چې تاسو شی يهوديان او نصاران لار به مو یا يهوديان شي یا نصرانيان شي لار به مو ته
تو ورته وایه زما پیغمبره بلکې ملت د ابراهیم علیه السلام من قبول کړی دی چې هغه یو پاک ملت دی پاک دین دی ابراهیم علیه السلام خو د مشرکانو نه و تاسو خو مشرکان دي تاسو وایئ او مؤمنانو چې موږ ایمان راوړی په الله باندې او په هغه څه چې نازل شوي دي موږ ته چې قرآن عظیم دی او په هغه څه چې نازل شوي ابراهیم علیه السلام ته کومې صحیفې یا کوم کتاب ګراف یا لس صحیفې دغه رنګې په اسماعیل علیه السلام کوم صحیفې نازلې شوي دي کوم دغه د الله حکامات اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د هغوی په اولاد هغه چې موسی علیه السلام ته ورکړی شوی تورات او صحیفې دغه عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړی شوی او هغه چې نورو پیغمبرانو ته د الله تعالی طرف نه کوم احکامات کوم کتابونه نازل شوي دي زمونږ په ټولو ایمان دی موږ مؤمنان یو ایمان والا خلک یو موږ د خدای ټول پیغمبران منو ټول کتابونه د الله منو د یهودو نصاراو په شان ظالمان نه یو چې د هر څه نه به سترګې پټو زمونږ په هر څه ایمان دی اتباع به موږ د قرآن عظیم کوو او د اسلام دغه موږ منو ټول کتابونه چې الله څه نازل کړي حق او سچ دي څومره پیغمبران الله را لېږلي حق او سچ دي زموږ د سر تاجونه دي زموږ محترم دي زموږ په ټول ایمان دی تابعداري به موږ د نبی علیه السلام او د قرآن کوو ځکه چې دا دین دا ناسخ دی دا قرآن ناسخ دی د نورو کتابونو دپاره هغه هر څه دی قرآن کې الله را جمع کړي دي چې کوم مخکینو کتابونو کې ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى دا ټول چې نو پدې کې الله را جمع کړي دا د ټولو کتابونو یو خلاصه او د ټولو کتابونو یو لوی دغه د قرآن عظیم هغه مضامین الله دې کې بیان کړي دي ارس نو مسلمانان تنگ نظر نه دي تنگ نظر خدا کا خنزیران دي یهودیانو موږ موسی علیہ السلام منو نور پیغمبران نه منو تورات منو نور کتابونه نه منو حالانکه خپل کتاب هم نه مني او خپل پیغمبر هم نه مني هغه یې ورته دا ویلو د په کتاب کې راغلو د نبی علیہ السلام دغه راغلو او د ملت ابراهیمی چې دا نبی علیہ السلام په ملت ابراهیمی باندې او دا ارس په کې دیته دغه شو خو هغه دی خپل کتاب هم نه مني خپل پیغمبران هم دیته دا وصیت او دغه کړو چې دغه سي پیغمبر برازي نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نو دغه به تاسو مدد کوئ دغه به ایمان به پیراړی دغه سره به ملاتړ کوئ خدای خود خپل پیغمبرانو خبرم نه ده منلي د خپل کتابونو خبر هم نه ده منلي الله تعالی فرمایي که دای داسې ایمان راړل لکه چې تاسو راوړل صحابه کرام څنګه ایمان راوړل داسې دای هم راړو دای باندې غلارو مومي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کله ایمان راړل په مثل لاغه چې تاسو کوم ایمان راوړل دای باندې غلارو گویا د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان الله یو معیار او تل ګرځي چې ایمان داسې پکار دی چې کوم صحابه رضی الله عنهم ایمان راوړل دي داسې ایمان پکار دی د ایمان دا معیار دی دا تل دا کسوټی دا داسې ایمان پکار دی څنګه صحابه رضی الله عنهم نو غرب تی هغه خلق روافض شیعگان خنزیران چې صحابه کرام رضی الله عنهم پسې خبرې کوي دغه کوي نبی علیہ السلام وی دا الله نه ویریږي زما د صحابو نه ور قلار شي زما صحابو پسې سونه وایي اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه د ستورو په شان دي اسمان ستوري دي دا کوم پسې زین نه غلار بم زما صحابه اولئک الذين هدى الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله تعالی د دې درونو امتحان اوس خدای پاس کړی زما صحابو نه غره قلار شي زما صحابو پس سونه وای دا خپل مابین کې کوم اختلافات اجتهادي مسائل راغلي هغه ځان له دغه غاړو مونږ ته اړه دغه ضرورت نشته خلکو او لوی دغه
که چا نه اجتهادي غلطي هم شوي هغه به خدای ته تایب شوي صحابه رضی الله عنهم داسې خلک هغوی ته خدای د جنت زیري ورکړي الله تعالی رضی الله عنهم ورضوا عنه دا القاب ورکړي مونږ تاسو سيو زمونږ د خولې د څه دي چې مونږ به صحابه کرام رضی الله عنهم پسې او ائمه مجتهدین چې کوم د دین لوی خدمت کړی دی لوی دغه بعضې د دې زمانې باسي بیا اودس راپاسي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې بلګیا شي امام شافعي رحمت الله علیه پسې بلګیا شي نور ائمه پسې بلګیا شي لوی لوی خلکو پسې دغه شي هلکه بیا اودس ته خو اول خپل ځان ته وګوره د خپلې خولې ته دې وګوره انو دومره لوی لوی خلکو پسې چې ځان ته خوله کولاوې چې دا دین خو موږ د غیر رسول دی د دین دپاره څومره لوی دغه هغوی کړی دی څومره د هغوی علم د هغوی تفقه فی الدین د هغوی اخلاص د هغوی نوم چې اخلي نو شل ځله چې دی نو خوله وینځه بیا د هغوی نوم اخله پاکان خلق دي داسې بیا اودسه چې دی نو دا غیر مقلدین چې ورته وایي که نه زموږ حضرت شیخ صاحب رحمه الله شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده خو ډېر وسیع ذهن والا سړی و ډېر لوی سړی و شیخ العرب والعجم قسم دې په حرم شریف کې ما لیدي دي عربیانو به لاسونه ښکلول عربیانو دغه ډېر وسیع النظر سړی و چې د ائمه اربعو کوم یو قول او دغه به راغی بس صحیح ده دا ټول حق او سچ دي دا ائمه اربعه دا ټول سچ دي حق دي دا ټول خو د دې به ډېر قدر کو د ټولو خو دا غیر مقلدین به دومره بدي شو که نه دومره مونږ چې داسې اودس له بوته تلو ورسره نو دا د دې غیر مقلدین دا لوی لوی ګیري داسې مونږ ته یو هغه دی ناست دی وګوره دا هغه دی ناست دی او هغه دی ناست دی هغه به دی ته خیال دا کوم سړی چې خپل مذهب پرېږدي وي دی د ده مونځ د ګډېدو شي مونځ کې به ګډېږي کله دې ځای نه به هغه ځای ته ځي کله به رومال رالي شو شو به کوي کله به څه کوي مونځ کې ګډېږي د مونځ نه چې دی نو هغه دغه جوړ کړي د دین نه هغه ټوکې جوړې کړي انو شیخ صاحب رحمه الله هغه ډېر لوی وسیع النظر سړی و ډېر لوی دغه خدای والا یو ډېر لوی دغه ورکړی خو دا خلک په دغه ډېر زیات بدي شوي دا ډېر ناکاره خلک دي دا ډېر بې اودسه دا ډېر بې اودسه خلک دي دی نه وي ګورئ ځان ساتئ دا ډېر بې اودسه دي یو سړی به درې طلاق ښځې له ورکړي دی وایي دا یو شه وایي دا یو ائمه اربعه وایي دا درې دي وایي که په یو مجلس کې ورکړي هم درې دی وایي دا یو دی بیا وایي دا د ښځه ده چې درې ورکړه خو مغلظه شوه خو د هغه دغه نه ووته بیا خو د هغه ورسره نکاح نه کېږي حتی تنکح زوجا غیره دی وایي نه نه وایي دا یو دی وایي داسې بیا اودسه خلک دی انو داسې دغه نه چې دی نو دغه په کار دی نو الله تعالی د صحابه کرام رضی الله عنهم ایمان هغه معیار الله ګرځي چې ګجره دی ایمان راړه په مثال لاغه چې تاسو ایمان راوړې دي نو تاسو باندې غلار عمومي او کله مخ واړولو انو د اسیم په مخالفت کې پراته دي یو مخالف زدی بغضی انادي سړی کته خبره کې غوښتانه مني اخو خپل زد عناد بغض اغستی نو فسيكفيكهم الله والسميع العليم زره جی کافی بشی تعالی را الله په مقابله دی کی الله اوریدون کې او عالم له نو ته د هیڅ پروا مل را دی استا وختم نشي کولای دی تا ته څه ویل شي اسم نشي ویل
نو یهودو ناسواراو دا دین حق هغه نه منو په خپل خوشماشي یو دغه کې پراتو عیسایان وی من خصداسي او رنگ له مسلمانانو خصاغه رنگ نشته دی بداسي او زیال رنگ لگا کو نو چې دای معصوم بچي پیدا شنو هغه کې امټکا کې به غوپک زیال به یا چې د دې دین بچا قبول کو نو هغه زیړ رنگ به پیواړول وي اوس صحیح نصرانی شو اوس صحیح شادوګې ته جوړ شو مسلمانان ته من خاصه داسې رنگ د تاسو خاصه رنگ نشتا الله تعالی ورته وی مؤمنانو ته د آیاتونه الله نازل کړي صبغت الله موږ د الله پرنګ کې رنگ یو د الله په دین کې د خدای پرنګ کې موږ رنگ یو مومن ایمان والا موږ د الله پرنګ کې رنگ یو او څوک د الله پرنګ کې رنگ شي داغه نه به څوک خېسته داغه اقوال داغه اعمال هغه یو نمونه داغه ژوند موږ د الله پرنګ کې رنگ یو څوک چې د الله پرنګ کې رنگ شي داغه نه به څوک کولی بیا دوی چې ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام یعقوب عليه السلام دغه اولاد يهوديان او نصارا دي هغه يهوديان او نصارا نو تو ورته وای سما پیغمبره چې الله خپويږي او که تاسو خپوي اداره ته وای چې الله خپوي دی او که تاسو خپوي الله وای چې ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه السلام نه يهوديو نه نصرانيو هغه یو حنفي مسلمانو یو تابعدار مسلمانو د الله هغه یو الله منون کېو د الله موحدو تاسو وای ابراهيم عليه السلام يهوديو نصراني نو دا راته وای چې الله وای نه يهوديو نه نصراني هغه د خدای یو تابعدار مسلمانو نو تاسو دا راته وای چې تاسو خپويږئ که الله خپويږي الله خپويږي الله وای نو تاسو وای دا الزامي جوابونه الله تعالی دای له چې نو دې دغه کې ورکو او را دې په دای باندې وکړه کې دی بسم الله الرحمن الرحیم ومن يرغب سوق دې چې رغبت بو کی میلان بو کی واپس بشیا ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیہ السلام نا سوق بد ملت ابراهیم نه مخړی ومن يرغب سوق دې چې رغبت بو کی عن ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیہ السلام نا واپس پشي ملت ابراهیمی نه ملت ابراهیمی نه بواوړي دا بس څوک مکل بي الا من مگر سړی صفیا نفسو چې بي وقوف ش په خپل ځان باندې ډېر قمکل او بي وقوفي هغه ورستو کېږي د ملت ابراهیمی نه هغه به مخړی د ملت ابراهیمی نه چې کوم قمکل او بي وقوف انساني ولقد استفیناه خامخا په تحقیق سره غوړه کړو موږ د ابراهیم علیه السلام را په دنیا کې و انه بشکل ابراهیم علیه السلام فی الاخرته په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو بندګانو د الله نبی اذ قال له کلا چې ویل ابراهیم علیه السلام دا رب دد اسلم چې تابعدار شه قال ویل ابراهیم علیه السلام اسلم تو تابعدار شه ما لرب العالمین لپاره د رب د مخلوقات او الصابیا وصیت کړو په دې سره ابراهیم او ابراهیم علیه السلام بنی خپل زامن او یعقوب علیه السلام یا بنی او زما زامن او ان الله بشک الله تعالی چې صفا ورکړې لكم الدین اساس پر د دین اسلام د دین فطری فلا تموتن ممړی گئی تاسو الا وانتم مسلمون مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانان یې ام کنتم آیا وای تاسو شهدا گواهان اذا حضر کله چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته مرګ اذ قال لبنی کله چې ویل یعقوب علیہ السلام خپل سامنے تا ما تعبدون چې عبادت او بندگی وکوي تاسو من بعد رسو د مرګ زمانہ قالوا ولو تزامنون عبدو من عبادت او بندگی کو الہ کا د الله استا و الہ بای کا د الله د پلاران استا
ابراهیم د ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او د اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او د اسحاق علیہ السلام الہ واحد دی والله ونحن منجیو له د الله لپاره مسلمون تابعداریو تلک امتون دا یو ډله وا قد خلت بتحی سراتیر شدا ټولګي لها دې ټولګي د پاره ما کا سبت هغه چې سکړی دي ولکم تاسو پاره او يهوديانو ما کا سب تم هغه چې تاسو سو کوي پاغي ملامت اړي خپل زور کوی چې تاسو پر تقبر ته ملاويږي ولا تسالون تاسو نه با تاسو نشي کوله عما پباردا سګي کانو یا بلو چې غي عمل کولو وقالوا وايد يكونوا شيطا سوهودا او نصارى يهوديان او نصارى هودا يهوديان او نصارى يا نصارى تهتدوا تاسو بسهيلا رمي قلت واي سما پیغمبر ایتا بل ملت ابراهيم بلکې ملت ابراهيم عليه السلام چې دي موږ منو ملت ابراهيمي منو حنيفا شمائل دي حق طرف ته د باطل نه یو پاک دین دی وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام مشرکاننا قولوا ايتاسو مؤمنان آمنا بالله من ایمان روڑے پالنا باندی وما انزل باچ سوچ نازل شویدی الینا منگتا وما انزل آچ نازل شویدی الى ابراهيم ابراهيم علیہ السلام تا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط و اولاد دیتا وما اوتی موسیٰ جور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون جور کرشو نورو پیغمبرانو تا من ربیم جانبات رب دینا لا نفرق جدائن راولو منگا بین احد بما بین لیو کس کی منهم دی پیغمبرانو نا ونحن له مسلمون من دی اللہ لپارا تابداریو فإن آمنوا بس کجر دی ایمان راوڑلو بمسلمہ پا مثل لاغی آمنتم بی جتاسو ایمان راوڑے باغی باندے فقد احتدو فتحقیق سرا دی با سیلار عمومی وإن تولو کجر دی مخواڑولو فإنما بشکم خبر داداهم فی شقاق دی بمخالفت کی دی پست عناد کراغلی دی فسيكفيكهم الله سردا چې کافی وشي تعالی الله په مقابله دی کې ستاره پاره خدای کافی دی والله يعصمك من الناس خدای بتا د خلکو نه بچ کی فسيكفيكهم الله سردا چې کافی وشي تعالی الله په مقابله دی کې او السميع العليم د الله ډیر خوریدون کې عالم دی صبغت الله قبول له مونږ دا رنگ د الله تعالی مونږ د الله پرنګ کې رنگ یو ومن احسن سود دیر خیستا من اللہ دا اللہ را صبغتا پرنکی ونحنو منجیو لہو دا اللہ دا پارا عابدون عبادت کون کیو قل دو آیا سما پیغمبر ریتا تو حاجوننا آیا تاسو جگڑ کوئی زمان سرا فی اللہ فتوحید دا اللہ تعالیٰ کی وو ربنا دا اللہ زمانگم رب دے وربکم استاسم رب دے ولنا اعمالنا زمون د پارا زمون اعمال لی ولکم اعمالکم استاسو پارا استاسو اعمال لی ونحن له مخلصون من دی الله لپاره خالص عبادت کون کیو هم تقولون آیات سوای ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد دی کانو د یهودن یهودیان او نصاریان نصرانیان قلت هو اسما پیغمبر ایدا انتم عالم تاسو خپوی ام الله یا الله خپویږي الله یې غینو تاسو وای چو تاسو خپوی کا الله خپوی ومن اسلم وسوق دی غټ ظالم ممن دا چانا کتما چې دی پټی شهادتن گواہی عنده چې د خصا من الله د الله د طرفنا تاسو کتاب کې الله دا تاسو ذکر کړی دی نبی علیہ السلام چې د ملت ابراهیمی باندې او د تابعداري وکوي تاسو غپټوي ومن لا ولد الله تعالی بغافل عما لا سنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي او يهوديانو تلک امه دا تبع الله تاکي سره وای چې ګوره هغه ملامت اړ خپل زور کوي توای زما پلاران نک انداز خپل ځان تکړه کا خپل ځان کې دا پیدا کا بخپل عمل بخلاصي
تلک امتون دا یو ډله وه د انبیاو چې کوم مخکې تېره شوه قد خلت په تحقیق سره تېر شوي دي لا د هغوی دپاره هماغه څه دي کسبت چې هغوی څه کړي دي ولکم ستاسو دپاره او یهودیانو ما کسبتم هغه چې تاسو کوم کسب کوي ولا تسألون تاسو باندې با تپوس نشي کولی عما په بار هغه څه کې کانو یعملون چې هغوی کوم عمل کولو بیا ورته جواب کړي ومن يرغب سوق دی چې مخ پواړی عن ملت ابراهیم د ملت ابراهیم علیه السلام نه الا من مگر سړی صفیه نفسه چې بیوقوفه شو په خپل ځان باندې خمکلو بیوقوفه ولقد اصطفیناه خامخا په دغه سره غوړه کړی موږ ابراهیم علیه السلام را فی دنیا په دنیا کې وانه بشک چې د ابراهیم علیه السلام فی الاخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو بندګانو د الله نبی اذ قال له کلا چې ویل تا رب د اسلم چې تابعدار شته قال دو ویل اسلام زو تابعدار شوی بال رب العالمین لپاره د رب د مخلوقاتو ووصى بها وصیت کړو په دې سره ابراهیم او ابراهیم علیه السلام باندې خپل زامن ہوتا و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم دا وصیت کړو یا بنی او زما زامنو ان الله بشک الله تعالی چې استفا الله غور کړه لکم الدین اساس پر د دین فلا تموتن ممړی گئی تاسو الا وانتم مگر په دې حال کې مړ شي انتم مسلمون چې تاسو مسلمانان یو الله منون کیي ام کنتم آیا وای تاسو شهدا حاضر اذا حضر کله چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته مرګ اذ قال لبنی کله چې ویل یعقوب علیہ السلام خپل زامن ته ما تعبدون من بعدی چې چا عبادت وکوي رسو زما د مرګ نه قالوا ول ورته زامنو نعبدو من عبادت او بندگی کو الہ کا د الله ستا و الہ آبائک او د الله د پلارانو ستا ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام دی و اسماعیل علیہ السلام دی و اسحاق علیہ السلام دی دا ټول ستا پلاران نیکونه دي نو غي یو الله عبادت کړي تاسو ټول نو موږ هم دغه یو الله عبادت کوو الہ واحد یو الله دی نو بسر خصوص شریک نشته ونحن من جولود دی الله لپاره مسلمون تابعداریو تلک امتون دا یو ډله قد خلت انبیاء قد خلت په تحقیق سره تیر شو دی لها دی د پاره ما کسب دغه چې دی سکړي ولکم تاسو پاره ما کسب دغه چې تاسو سوګي ولا تسالون تاسو نه با تاسو نه کړی شي عما په بار دغه سګي کانو یا ملون چې غي کوم عمل کولو وقالوا وای دی کونو شی تاسو هودن یهودیان او نصارایان نصرانیان تهتدو تاسو بسیلار عمومی قلت وای سما پیغمبر دیتا بل ملت ابراهیم بلکی من منو ملت ابراهیم علیہ السلام حنیفا چمائل دی اخترف تا د باطلنا وما کان من المشرکین و ابراهیم علیہ السلام د مشرکاننا قولوا وای تاسو مومنان و آمنا بالله من ایمان روڑے پالنا باندی وما انزل باس جنازل شوی لینا منگتا وما انزل جنازل شوی الى ابراهیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط یا اولاد دیتا وما اوتی موسیٰ حجور کرشو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون حجور کرشو نور پیغمبرانو تا من ربهم د جانبا د رب دینا لا نفرقو جدائی نراولو منگا بین احد منهم بما بین یو پیغمبر یو کس دی پیغمبرانو کی مطول منظوم پټول ایمان دی ونحن له مسلمون من دی اللہ لپارا مسلمانان یو تابدار یو فإن آمنوا بس خجر ایمان رڑ دی بمثل ما پا مثل لاغی آمنتم بی جتاسو ایمان رڑے باغی باندی فقد اهتدوا دی بنی غلار عمومی ہدایت پا عمومی وَإِن تَوَلَّوْا كَجَرِ دے مخواڑولو فَإِنَّمَا بِشَكَهُمْ خبر داداهم فی شقاق دی پا مخالفت کے پراتے دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ذَرَّا چی کافی وشیتا لر اللہ پا مقابلت دی کی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا اللہ دیر خوریدن کے وعالم دے صبغت اللہ قبول لے مقدار رنگ دا اللہ تعالی ومن احسنو سوک دے خیستا من اللہ دا اللہ نا صبغتن پرنگ کی ونحنو منجولو دی اللہ لپارا عابدون عبادت گزاریو قلتو ہوا سما پیغمبر دیتا تحاجوننا آیا جگڑا کوئیتا سمنگ سرا فی اللہ پا توحید اللہ کی وہو ربنا دا اللہ سمنگ رب دے وربکم ستاسم رب دے
ولنا اعمالنا زمون د پارا زمون اعمال دی ولکم اعمالکم استاسو پارا استاسو اعمال دی ونحن له مخلصون من دی الله لپاره خالص عبادت کون کیو ام تقولون آیات سوای ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد دی کانو دی هودن یهودیان و نصارایان نصرانیان قلت هو سما پیغمبر ایدا انتم عالم تاسو خپوی یم الله یا الله خپوی دی ومن ازلم سوق دی غټ ظالم ممن لا اچانا ختمه چې دی پټی شهادتن گواہی عنده چې د خصا من الله د طرف د الله تعالی نه ومن لا ان شان د الله تعالی بغافل عما دا سنا تعملون چې تاسو کوم عمل کوي تلک امه دا یو ډله و د پیغمبرانو قد خلت په تحقیق سره دای تیر شو لها دی د پارا ما کسب دغه جدي سکړی دي ولکم استاس پارا ما سدي کسب تم چې تاسو کسب کوي تاسو اعمال کوي ولا تسالون تاسو نه با تاسو نشي کوله عما په بار داسې کې کانو یعملون چې غي کوم عمل کولو تاسو نه بس تاسو د عمل تاسو کی غي نه غي تاسو خپل زور کوئی خپل اعمال کوئی خپل اخرت د پاره تیاری کوي السلام علیکم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پروردگار عالم الله تعالی زمون ټول رضا شي الله زمون د دین د ایمان الله حفاظت کوي الله کمه کوته هي زمون د ټول معاف کی دنیا آخرت الله خسته کې د ټول الله جمله مشکلات پریشانی الله زمون د ټول حل الله ته زمون رب الله ته زمون خالق مالک رازق الله کمه کوته هي الله معاف کی الله تعالی دنیا هم سم کې آخرت هم سم کې الله زمون سره سور دوستان احباب دي الله تعالی د درس مرګري دي مدرسې معاونین خادمان دي الله تعالی ټول تعالی د دنیا د خیر خوشحالی کامیابی الله نصیب کې خدای ټول په کورونو کې بچو کې مال حال کې الله خیر او برکت والے واچي الله مزه الله زموږ ټول مشران بزرګانو بخ الله تعالی زموږ د ملک الله امن او امان استحکام ارزانه خوشحالی راولي د خیر د رحمت باران الله په قدر د حاجت الله نازل کی خدای الله کمه کو ته معاف کی الله تعالی مشران بزرګان الله زموږ او بخ الله تعالی زموږ استادانو بخ زموږ ټول رشتہ دارانو بخ زموږ څومره دوستان احباب دي د مدرسې معاونین خادمان دي الله ټول ته الله بخنو الله دنیا خیرت الله د ټول خسته کی الله تعالی خدای الله تعالی زمون په حال رحم کی خدای رحیم الله رحم کی کریم الله کرم کی الله بیماران ته الله صحتونه الله نصیب کی الله تعالی شفای کامله اجر ټول بیماران ته الله نصیب کی خدای که په کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای ټول ته صحتونه نصیب کی خدای سوره مشران بزرگان الله زمون وفات شوی ټول ته بخنو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول امتیان مؤمنان مسلمانان الله نارینه زنانا
مړه ژوندي اولین اخرین الله ټول بخ خدای الله ټول ته زموږ د درسونو ثوابونه الله او رسول کې خدای الله په موږ ټول رحمېږي خدای کوم مسلمانان وفات شوي دي ته دعا وکړي الله تعالی خدای ټول الله تعالی ټول ته الله بخنو خدای الله تعالی سوره مشران بزرگان الله زموږ وفات شوي الله ټول ته بخنو کی الله تعالی مونږ ټول ته الله صحتونه نصیب کړي الله تعالی بیمارو پریشانونو ابتلاات او امتحاناتونو شریران د شر نه د بدخواهانو بدخواهینه تانو تحصیلونو هسپتالونو الله تعالی موږ ساده خدای عافیت او د خوشاله ژوند الله موږ ته نصیب کړي خدای الله کومه کو ته الله زموږ ټول معاف کړي الله تعالی دنیا آخرت الله خسته خدای الله ته زموږ رب الله ته زموږ خالق مالک رازق الله دې مدرسو طریقې استحکام ورکړي دې جمله ضرورتونه حاجتونه الله د خلق او خزانه الله برابر خدای الله تعالی هر قسم الله تعالی دې ترقی ورکړي الله استحکام ورکړي خدای الله زموږ د ټول رضا شي خدای پاک الله تعالی څومره د خیر دعاګانې تانه موغتي ټول قبول کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د امت لپاره کومه د خیر دعاګانې وغوښتي دي الله پاک کې زموږ مکمل حساب کړي الله د کوم شرونو فتنو نه پناه وغوښتي الله موږ له هغه نه پناه راکړي خدای عافیت او د خوشاله ژوند الله موږ ته نصیب کړي لومبۍ سپاره ختم شو ان شاء الله سبا خیر نه خدای دې ژوند راکړي دویمه سپاره به ان شاء الله شروع کوو خیر ان شاء الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين